بینی ولا علماء د داسې آیات مبارکونه استدلال کوي، وضاحت کوي چې اسلام کې چې یو شی اصل موجود وي او اصلا په کم معیار باندې پروت وي، هغې معیار باندې هغه څیز مانځل یا هغه څیز کولو کې څه حرج نشته. موږ ته اسلام او قرآن کریم دا ښودلی دي چې کله هم داسې یو نعمت انسان ته رب ذوالجلال ور نصیب کړي نو د نعمت شکریا پکار ده. کله د ماشومانو واده وي، هلک او جینۍ واده وي، نو وایي چې ولیمه یې وکړئ. اسلام وایي چې خوشحالي وکړئ په ولیمه باندې، ځکه چې یو نعمت میلاو شو. کله چې یو ماشوم پیدا شي، اسلام وایي چې په 9مه ورځ باندې عقیقه وکړئ. دارنګې مختلف قسمه مونږه که چېرې د قرآن کریم او احادیثو مبارکو په تناظر کې وګورو نو د مختلفو نعمتونو الله کریم او حضور مبارک مونږ ته مختلف قسمه د عبادات یو تلقین را کړی دی. داسې روایاتو د داسې آیات کریمو په رڼا کې که مونږ دا ووایو نو بېځایه خبره نه ده چې 14 اګست باندې مسلمانانو ته او د پاکستان مسلمانانو ته یو ازادي میلاو شوې ده. په کار دا ده، باید دا ده چې په 14 اګست باندې په دې نیت باندې نه چې موږ ته الله او الله رسول حکم کړی، په دې نیت باندې چې الله او د الله د رسول د احکاماتو نه موږ ته معلومیږي داسې چې داسې ورځې نمانځل پکار دي. خو څنګه نمانځل پکار دي؟ د شریعت د دایرې دننه دننه. اسلام چې موږ ته کم څیزونه ښودلي دي هغې دایرې دننه دننه. که چېرې یو کس دی هغه واده کې ډول او سورڼۍ کوي، هغه کې مختلف قسمه خرافات او د شیطان خوشحالېدو دپاره قسمه قسم څیزونه کوي، نو واده خو سنت دی، خرافات پکې ناجایز دي. دارنګې 14 اګست ورځ مانځل په عقیدت سره دا یو مباح عمل دی، خو لیکن دا مباح مونږه ګناه طرف ته وړی شو او دا مباح مونږه نیکۍ طرف ته وړی شو.